الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم و عزتمندو، الله جل جلاله خپل فضل و کرم سره په دې کائنات کې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک چې راولېږلو نه دا لوی د باعث د خیر او د برکت د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک شان او عظمت هغه الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې واضح کړو. او د دغه شان یو ټوکړه هغه دا ده چې الله جل جلاله حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک لا د قرآن عظیم الشان تحفه ورکړه، ورسره په رمضان المبارک کې دغه تحفه ورکړه. اوس میاشتې وکتلی شي 12 میاشتې دي، نو په دې 12 میاشتو کې د رمضان شریف ډېر لوی مقام او عزت او شرافت دی. دغه شان الله جل جلاله دی ورځو کې بعضې ورځو لا په بعضې نور ورځو باندې فضیلت ورکړی دی. او په دغه سلسله کې د محرم الحرام شریف دا شپې ورځې دا قابل ذکر دي. نن دا محرم الحرام شریف 9مه ورځ ده، یوم التاسع. لکه دا وویلی شي چې 10 د محرم الحرام شریف چې یوم عاشورا ورته ویل کېږي، دې ته په دې ټولو ورځو کې ډېر لوی شرافت او عزت نصیب دی. ځکه چې په دې ورځ باندې ډېر زیات واقعات رونما شوي دي. من جمله د هغې نه چې کله سیدنا موسی علیه السلام مبارک بني اسرائیل ورسره ودي ته، نو په دغه ورځ باندې په دې عاشورې مبارکې دې ورځ باندې الله جل جلاله فرعون او د هغه چې کوم جماعت و هغه یې تباه و برباد کړ، او موسی علیه السلام مبارک نجات بیا وموند. دغه شان نور واقعات هم شته، خو د ټولو نه لوی واقعه چې رونما شوې ده هغه د عاشورې په دې ورځ باندې د سید الشهدا امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک او د اهل بیت و قربانی ده د کربلا په دې میدان کې. دې ورځ ته خصوصي فضیلت حاصل دی. نو علماء کرامو بیا دا خبره ذکر کړې ده، او امام مسلم رحمه الله مبارک، امام بخاری رحمه الله دې خپلو صحیحینو کې دغه روایات را نقل کړي دي. یو روایت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک را نقل کړی د عاشورې د ورځ د فضیلت مبارک بخاری شریف کې، چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کله مدینه منورې ته داخل شو، نو یهودیانو د دې عاشورې په ورځ باندې روژه نیولې وه. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې ما هذا دا ورځ
دا روژه تاسو ولې نیسئ؟ نو دغه یهودیانو ورته وویل چې دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام او بني اسرائیل الله جل جلاله هغه بچ کو او فرعون او د هغې جماعت الله جل جلاله تباه کړ. د هغې د شکرانې په وجه باندې موږ دې ورځ روژې نیسو. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل چې نحن احق بموسی منکم، چې موږ خو د موسی علیه السلام مبارک ستاسو نه ډېر زیات ورقریب یو، ډېر زیات حقدار یو د موسی علیه السلام ستاسو نه. نو دغه ورځ باندې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم بیا وفرمایل چې را روان کال به موږ نهم ورځ هم دې سره روژه نیسو. عاشوره ورځ ترغیب خو یې ورکړو چې د عاشورې ورځ روژه به نیسو او ورسره د نهم محرم الحرام شریف ورځ دغه روژه دغه به هم نیسو. بیا دې لاندې بیا محدثین رالګېدلي دي، هغوی دا فرمایلي دي چې نهم لسم دا دواړه به روژې نیسي، یا لسم او 11 دا ورځې چې دا روژه ونیولی شي. نو انشاءالله العزیز دا الله جل جلاله نه دا ګمان دی چې الله جل جلاله دا قبول کړي. دغه شان د مسلم شریف چې کوم روایت دی هغه سیدنا ابو قتاده رضی الله تعالی عنه مبارک نه رانقل دی. محبوب علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله، چې زما د الله جل جلاله په ذات باندې دا امید دی چې کم یو مؤمن بنده د عاشورې ورځ روژه نیسي نو دغه یو ورځ د روژې دا برکت دی چې د دې د برکته به الله جل جلاله دا رستنی یو کال چې کوم ګناهونه کړي دي بنده دغه تمام صغایر ګناهونه به الله جل جلاله په دې ورته معاف کړي. صغیره واړه ګناهونه الله جل جلاله په دې معاف کوي او د کبایر ګناهونو دپاره توبه شرط چې الله جل جلاله په دربار رسالت کې په صحیح زړه سره توبه وویستلی شي نو الله جل جلاله بیا توبه قبلونکی دی. د دې عاشورې ورځ د روژې دا فضیلت و چې ما ستاسو په وړاندې پیش کو. الله جل جلاله نه ګمان دی چې الله جل جلاله دې زمونږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. آخر دعوایا ان الحمدلله.